جواب د سوال لسانی چې دې کې د خصیص او اشیاء ذکر دی او دا جواب د سوال بطور معارضه ان الله يقين الله رب العالمين لا يستحي نپری ان یضرب چې بیان کی مثال ان یضرب چې بیان کی مثال ما بعوضه مثال له ماشي فما فوقا یا غټ د ماشینه په صغر کې لکه وزر د دینه په کبر کې لکه ماشه ان الله يقين الله لا يستحي لا يترك ځکه حیاستوي انقباض النفس عن القبيح حیاستوي انقباض النفس عن القبيح نو الله رب العالمین غو دینه منزه ده نو ځکه معنا لا يتركو نو ذکر د لازم مراد نه ملزوم او باز خلک کوئی چې نه در پر د تفهیم د مخاطب دی چې الله د دینم حیا نه کوي چې مثال بیان کی او ذکر د لازم مراد نه ملزوم لکه وسړی وي زه روپۍ خورم نو روپۍ خو نه خوړلی کېږي په هغې به څه شي اخلي یا یو سړی وي چې ته خو موږ ته واښه هم نه اچوې نو واښه خلک خر ته اچوي غوا ته اچوي میخ ته مطلب دا دی چې موږ اړو سړیتوب کې نه شمارو کله وي دا اوس د لامده خوړ خیرات نه دی کله وي زه هر اخر کې خو نه خورم نو خپل ځان یې مشابه کړه د غوایي سره نو دې ته تشبیه قبیحه وي خو ذکر د لازمي مراد ته نه صحیح ملزوم او جواب د سوال دی چې د خصیص او اشیاء ذکر ولې دی لکه راحت برق جواب دا دی چې وضاحت د مسلې لپاره د ممثل سره تعلق نشته د ممثل سره دی او مثال لپاره د وضاحت مومنان په پوهیږي او منافقان په نه پوهیږي کافر په نه پوهیږي سورۃ حج کې د ذباب ذکر دی و ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب سورۃ حج 173 نمبر ہے حج مدنی سورۃ ده او بقره دا 87 نمبر دی نو حج لا راغلی نه دی نو جواب څنګه کوي چې ان الله لا يستحي ان يضرب او عنکبوت کې د عنکبوت ذکر دی نو عنکبوت د مکی دی نو سوال یو ذکی جواب بل ذکی یو جواب دار چې دا اعتراض پر عاد باندې دی
یا دا جواب چې ان الله لا یستحی چې الله رب العالمین نه پریدي. چې تاسو دا خبرې پریدي الله رب العالمین خو د هیڅ شي ذکر نه پریدي. یا مطلب دا دی چې سيقول الصبح من الناس ما والله الله ته خو معلومات شته، لا سوال بنئ راغلی الله به جواب کړي. فاما الذين فسا کسان دا بشارت دی یعلمون چې پوهیږي انه الحق چې دا حق دی درب د دین. و اما الذين کسان چې کافران دي تخویف جو توحید اور اسلام کو نہیں مانتے کسان چې کافران دي فیقولون ماذا اراد الله سی اراده کړل الله رب العالمین په دې سره په دې مثال سره گمراه کی په دې سره ډېر لره هدایت کی په دې سره ډېر لره ما یذل به نو گمراه کی احد الا الفاسقین مگر فاسقان. یذل به کثیرا کثیر مقابله کی قلیل راځي. نو دلته کی مراد نو دلته کی کثیر ولې راغله یذل به کثیرا او یهدی به کثیرا. جواب دار دا کثیر فی نفسه کثیر فی نفسه یا دا صيغه د مبالغه ده لك زید علامه زید علامه زید علامه کثیر اضافی نه ده مراد چې مقابله کې قلیل راشي. کثیر اضافی نه ده مراد چې مقابله کې سره شي قلیل راشي. الله گمراه کړی دي یا هدایت کو ندی څخه کمال له نو جواب وما یذل به الا الفاسقین. وما يذل به الا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت ويذل الله الظالمين. دا معنی ده يهدي اليه من ينيب يهدي اليه من ينيب. وما يذل به ان گمراه کې بده سره الا الفاسقين مگر فاسقان خلق الذين خلق ينقضون عهد الله چې ماته وعده د الله رب العالمین پس دا غنه چې من بعد میثاقه چې وعده کړی د به ماته ويقطعون پریدي ماته وسی ما ثمر الله چوک مکړل الله پاغه سره یو سره چادا دکړي شي. ويفسدون اروانه کی فی الارض بزمک کی اولئکم الخاسرون موصوف په دغه صفات سره دا خلق چې د الخاسرون کامل تاوانیان دي په خسران کې. الذين ينقضون عهد الله د فاسقانو خامیان څو دي نقض عهد او قطع رحمی او فساد فی الارض. نقض عهد قطع رحمی فساد فی الارض. وعهد مشابه کده لرګي سره دته استعاره بالکنایه وي ينقضون عهد الله. بیا ول نقص ثابت کو نو دته تخیل وي. الذين كسان ينقضون عهد الله عهد بالغيب لکه زمونږ عهد چې دی یو عهد بالغیب لکه زمونږ یو عهدی بیعتی دی یو عهدی بیعتی سورۃ مائده کې براشي
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. او یو عهد ازلی دی سورة اعراف کی وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ څنګه دی وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. نو دیتا عهد ازلی وي او یو عهد فطرتی دی. عهد فطرتی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما څنګه دی لما آتيتكم یا لکه د انبیاءونه وعده غستله لتؤمنن به ولا تنصرن قرأ أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا. او یو عهد بالمشافهه دی لکه صحابه کرام او عهد بالغیب لکه پس د وفات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوم خلق مسلمانېږي دي عهد بالغیب. حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ قانونی الہی پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت کی برکات کا حصول. قانونی الہی پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت کی برکات کا حصول. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. او دینا صلہ رحمی معلومی ہر چا سره بخیر غړه کوي. اشرف علي تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې په دې کې جو میږي حقونه داخل لکه بیکاره زنانه وګنه نو هغه بل روانه وا یو شل سپي ولنګ شي و او تګی شي و رقیدې نشو جبه راويستي و نو دې د خپل صادر نه هغه خپل پړې ته واچو کوی ته ورغله او به راويستي هغه منه اوس کړ الله پاک هغه د وجه جنت ته وړ بل خزو هغه پښو بند کړو په کمره کې نه ور خوراک ورکو نه اخکار ته پرې خو هغه زمړو شو جهنم ته او نه که ان يوصل صل رحمي سل من قطعك وعفو عمن ظلم. وحدیث کی راضی چې صل رحمي الله رب العالمین پورې اون خطر دس او الله رب العالمین اونی سمایل کو بشانی بیا الله ورته چې پرېم دا وینه پرې ده بیا الله وی چې بس دې منه خوشاله چې څوک طاقت کوي زبقت کوم څوک تا ساتي زب ساتم بیا احسن الى من اساء اليه سل من قطعك وعفو من ظلم. کیف تکفرون بالله څنګه انکار کوي تاسو د الله رب العالمین نه وکنتم امواتا. دا دلیلی توحید عقلی دویم نمبر څنګه انکار کوي تاسو د الله رب العالمین نه وای تاسو مړو ژوندۍ کړی تاسو لره سم به مړ کی تاسو له به ژوندۍ کی به د الله ته واپس کړی شي ټول للجزاء ثم الیه ترجعون للجزاء د جزاء لپاره
كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا. عالم چې دی څلور عالم دي. یو عالم مبادی دی باغی کې مرګي، او دویم عالم د دنیا دی هغه کې حیات دی، دریم عالم د برزخ دی، بیا اعاده د روح ده، بیا عالم د عقبا د آخرت دی هغه کې حیات دی. ربنا آمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لنا خروج من سبيل. ربنا آمتنا سنتين وأحييتنا سنتين. نو د مور د ګډه د کې دنه خو حیاتي خدا حیات په منځله د عدم منی نو ځکه به دا حیات نه حساب کړي، د دنیا حیات حساب کړل او الته کې د آخرت حیات حساب کړل. آمد تنسنته نو الته کې چې قبر کې دی هغه نه حساب کړي، حالانکه قبر کې حیات برزخی مشته، حیات هغه په حیات کې نه شمار کړي، ځکه ادراک څوک نشي کولای کنه. اوس دنده د مور په خېټه کې څوک ژوندی دی د نطفې نه څلور میاشتو وروسته نو څوک ادراک کولی شي؟ یا قبر کې علین او سجین الله رب العالمین سجین ته بوزي یا علین ته بوزي، یا قبر عذاب حق دی خو د دې ادراک څوک نشي کولی، ثوابونه هم حق دي نو ځکه پکې دا نه دي سم. او د آخرت حیات هغه همیشه دی، او چې دنیا کې کوم حیات دی دا هم څه وخت پورې دی نو دا به کې حساب کړی دی. او دا بیا راشي چې فتعاد روح فی جسده، یو خبره ده چې دا عرفي خبره ده. مرګ څه ته ویل کېږي؟ انفصال د روح د جسم نه، او حیات څه ته ویل کېږي؟ اتصال د روح جسم سره. البته د انبیاء جثې دا محفوظه دي او د شهدا هم محفوظه دي، خو هر څوک په انبیاء قیاس کول نه دي پکار. انبیاء لوی زندگی ده، لوی ژوند دی، خو مونږ ادراک نشو کولی. مونږ ادراک د دې وجه نه چې د کوم شي ادراک نشي کولی په هغې باندې ته دومره بحثونه ولې کوې چې بیا د یو بل تکفیر پکې خلک وکړي. او چې کوم خلک جماعتي خلک یې هغو له خو بلکل، ځکه هغه خو یو اجتماعي نظام لپاره کوشش کوي. هو الذي د الله رب العالمین آزاد دی خلق لكم پیدا کړي ستاسو دپاره ما څه فی الارض بزمکه جمیعا ټول. نو جمیعا پنډه شیخ القرآن رحمت الله علیه په ترجمه توجیه کوله چې جمیعا معنی څه؟ اعتقد جمیعا، اعتقد جمیعا دا ټول هغه د طرف نه راغلي. یا جمیعا مراد څه؟ د بعضې فواید معلوم دي، د بعضې نه دي معلوم. یا جمیعا څه؟ بعضې د عبرت دپاره دي او بعضې د فایدې دپاره دي، یا ټول د فایدې دپاره دي. لکه د مارانو نه خلک د زارو نه خلک دوی جوړي، یا د غوشایان چې دي دا ګندګیانې چې د دې نه سرې نه جوړي، یا دلته کې سیلابونه یې کته فایده ورکړي خلکو. شیخ القرآن رحمت الله علیه به قصه کوله د شاپور
یو سړي باندې دانه ختل وه خطرناکه، نو هغه په طبیبانو په ډاکټرانو ګرځنده ښه کړي. په بازار کې په کوڅه کې یو سړي اواز کوي چې د خرابو دانو علاج ما سره دی. نو دا سړی چې بیمار که نه دی هر شي ته د دی یو دغه تمه د زامنو ته چې دا حکیم مال راوړ. هغه ورته موږ دومره غټو غټو خلکو له ګرځولی دا اوس د کوڅو به څه حکیم. لکه امیر اوس یو سړي په کوڅه کې چغې ویستلې د سپږو دوایي، د روږو دوایي، د کونو دوایي، میخو کې نه کېږي د کونې کټملو دوایي، منګوڼ چې ورته نو سړي ته دوایي واخېسته. نو بیا هغه سړي وایي چې وړوکي ورپسې لګوي چې ته منډه که تپوس وکړې د دې استعمال به څنګه کوو. نو هغې وایي چې د دې استعمال به داسې کوي چې سپږه به ونیسي. دوایي به د کاشوغه کې جوړه کړي، دا سپږه بیا داسې وتخنایي، دا وتخنایي د مخلوق کولاو کې نو کاشوغه به ورته دوایي سپږې ته تاسو دوایي اچولی شئ لکه خوله کې. دا انسان تکړم دی خو کله کله کمزوری دومره معمولي غونې وږی او داسې شی په هوا کې که نه نو هغه ورته وایي چې تاسو دی راولئ چې راویستم. نو هغه ورته وایي چې تاسو دا ګونګټ چې دی دا ونیسئ. یو هغه ګونګټ دی ونو کې چې یا که نه هغه نه، یو هغه ګونګټ دی ډېرانو نومونه ګرځي غټې غټې پنجې وي دا ونیسئ، ټیکي غوندې جوړوي. چې ونیسه نو هغه یې مړ کړ او بیا یې په هغې کې خو وینه نه وي، بیا په طبخي باندې کېښود او سوري قسم او بیا هغه چې سوړ شو نو هغه یې معده کړ او په دغه دانه باندې واچوه. نو هغې سره خدای هغه سړی ښه کړ. معلومه شوه چې الله هر شی چې پیدا کړی دی حکمت نه خالي دی، څه نه څه حکمت پکې شته خو موږ ته یې پته نشته دی. والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء، بیا قصد وکړه اسمان ته. وما بكم من نعمة فمن الله، دام یو عقیده ده. ثم استوى الى السماء، بیا قصد وکړه اسمان ته. نو ځمکه مخکې جوړه ده که اسمانونه مخکې جوړه؟ والارض بعد ذلك دحاها، ځمکه وایي وروسته غوړولې ده. نو علماء کرام مولانا شبیر احمد عثماني سے فرمایي چې کله الله نعمتونه بیانوي نو ځمکه مخکې کي، او کله چې خپل جلال بیانوي نو اسمان مخکې. یا مطلب دا دی چې جوړه کړې الله ځمکه مخکې ده خو غوړولې وروسته ده، بیا پې غرونه کېښوده. نو په اعتبار د خلق سره ځمکه مخکې ده، په اعتبار د غوړولو سره وروسته. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، واسمانونه جوړ. او نهم بیا کرسی ده او لسم بیا عرش ده. نه اتم کرسی او نهم عرش. او یو روایت کې دام راځي چې څنګه دا ځمکه ده دغه شان لاندې ځمکې دي، هر ځمکه کې الله رب العالمین مخلوقات پیدا کړی دی او د هغې دپاره د اصلاح دپاره خلق پیدا کړی. و بكل شيء علیم، دا الله رب العالمین په هر څه باندې علم والا دی.
نو دا د غیب دانۍ دلیل هم دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. نفي د معبودیت د نوري ناري خاکی نه. نفي د معبودیت د نوري ناري او خاکی نه. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کله چې وی رب ستا ملائکو ته، ملائک جمع د ملک، او ملائک کې د اکتر تانیث د پاره نه ده. د دې وجه نه بعض خلک خپل لور لنوم کې دي ملائکه، دا نوم یې ښودل ټیک نه دي. یسمون الملائکة تسمیة الانثى. ملائک جمع د ملک. البته اوس خلک وایي چې ملائکه راغله، فرشته راغله. دا مشهور، دا ولې وایي مشهور غلط دی. غلط شی څوک مشهور وایي، بهرحال اوس دومره مشهور شی دی چې ملک اوس څوک نه پېژني چې ملک څه ته وایي. نو ملائک جمع د ملک، هغه مخفف دی د ملأکن نه، هغه مخفف دی د څه نه؟ ملأکن. او هغه به منقلب دی د مألکن نه، هغه به منقلب دی د څه نه؟ مألکن. او هغه به مشتق دی د الوکت نه. الوکت څه ته وایي؟ رسالت دی. نو ملائک جمع د ملک، هغه مخفف دی د ملأکن نه، هغه منقلب دی د مألکن نه، او دا مشتق دی د الوکت نه. او الوکت ویل کېږي رسالت ته. او دا تحقیق کړل شافعي والا. شافعي کتاب دی ډېر بهترین، موږ ته به پڑھاو، ډېر بهترین کتاب. اوس څوک پېژني. او الفیه ابن مالک دا کتاب. شافعي ډېر بهترین کتاب. شاپور شیخ دلیل زبردست مدرس موږ باغ نه پڑھاو. نو راته ویل وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِذْ چې دی دا لازم ظرف دی، لازم الاضافت دی. إذ ظرف دی او لازم الاضافت دی. نو مضاف الیه او عامل غواړي. او مضاف الیه خو جمله نو ځکه دا مبني دی او عامل محذوف دی چې اذکر. او اذکر مفعول چې دی محذوف دی چې القصه. القصه نو اذکر القصه. اباځي وی چې دا از زائد دی. اباځي خلک وی چې دا از په معنا د قد سره دی. دا از په معنا د قد سره. او حضرت شیخ پنده شیخ القرآن رحمت الله علیه هغه فرمایل چې دا عامل کله موخه کېدی شم، ځکه وی دا ظروفو کې توسع ده. او دلته کې هغه به وی چې دا قالو دلته عامل مؤخر دی چې قالو. نو تقدیر دا شو قالو وقت قول ربک للملائکه. قالو وقت قول ربک للملائکه. او حضرت شاہ سے فرمائی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ چې عامل ته د سره ضرورت نشته. او څوی عامل ته د سره ضرورت نشته. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فِي السَّمَاءِ خلیفہ خو نه دی ویلي. نو اسمان ته ولې بوته؟ مطلب دا چې د پاره د ټریننګ
او بیا راکوز که ځمکې دپاره پیدا. نو انسان چې دی مرکب دی د دو صفاتو، یو ته ویل کېږي اختراق، بل ته ویل اکتساب. ملکیت د ملایکو صفت او بل ته ویل کېږي بهیمیت. اوس دا انسان د څه دپاره پیدا دی؟ نو هر ځای کې خلکو نه تپوس عبادت دپاره. عبادت خو انسان هم کوي، عبادت خو ملایکو هم کوي، عبادت خو جنات هم کوي، عبادت وحوش و طیور هم کوي. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ہر شے عبادت کی، کہ جمادات دی، کہ نباتات دی، کہ اشجار دی، کہ احجار دی، کہ انہار دی. و بعضی بزبان قال اور بعضی بزبان حال. عبادت خو ما بین امتیاز، ما بین اشتراک شے دی. انسان کی امتیازی سے خصوصیت دے، امتیازی خصوصیت دارے، امتیازی خصوصیت دارے کہ انسان دا خلافت دے. دیو جن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اقتباس کردے چن اللہ خلق الانسان ورکب فیہم العقل والشہوہ. انسان اللہ پیدا کو بدے کہ اللہ خواہشم کی خودو وعقلم کی خودو. وس خبر دارا چې فمن غلب عقله على شهوته فهو اعلى من الملائکه. چاچه عقل غالب کو په خواهش باندې او دا فطرت تقاضا نو دا سره د ملائکه نه ورته. ومن غلب شهوته على عقله فهو ادنى من البهائم. او چې خپل عقل مغلوب کو خواهشات غالب کړي د بهائم هم نه کړ اولئک کالانعام بل مثل. اوس دا انسان به د خلافت حاصلې څنګه؟ نو دا سٹیپ بائی سٹیپ کیږي. انسان خود اللہ رب العالمین نائب دے په امور تشریعات کی. تو کہ انسان اللہ درجه به درجه پیدا کړي. د وینې نه پیدا کړي دي، د نطفه نه پیدا کړي دي، د لوثړې نه پیدا کړي دي، بیا پکې دا اډو کې اچولې دي، بیا په پیوندونه ورکړي دي، بیا دا اډو کې یو ډانچه وا فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. احسن تقویم چور ثم رددنا اسفل سافلین. نو لاول به انسان انقلاب نفسانی قائم ہوئی، تہذیب الاخلاق. باب انسان انقلاب معاشرتی قائم ہوئی، تدبیر المنزل. اور دا دوانه چیزیں دی خلافتی ظاہرہ ہو. باب انقلاب عوامی، اگر دا سیاست مدینہ ہوئی، اور اگر دا انقلاب عوامی ہوئی، اور دا دید بے خلافت ظاہرہ ہوئی. اور پیغمبر اللہ دید پرم مبعوث کرده والذی ارسل رسول بالهدى ودین الحق لیظهره. او د نظریه د جوړولو لپاره به جهاد نفسي کوي. علیکم انفسکم اصلاح انفسکم وثيابکم فطهر اصلح عملک قل ان صلاتي ونسكي ومحياي الا لله رب العالمين وبذلك امرت. دا امر مستحبا وبذلك امرت وانا اول المؤمنين. سوچ بدی اجتماعی. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. نو چې وسړی وایي زه ریاست مدینه قایم کړم او یي بېایمان او یي شرابي او زناخور، دا د دې آیت خلاف. د اجتماعي سوچ دپاره خو لازمي ده چې ستا کردار خو هم د دې قابلي کړي. فخرې به سړی سوري او هغه هم خبرې کوي. گمراه سړی به د قادیانه زمون دا خلق هم داسې عجیب مخلوق. او قادیانان بار بار راځي په ټلویزیون باندې راځي چې عمران خان سره د ملګرتیا ماضي د ماضي نه اوس دا حال هم وګورئ.
یو بېمانه سړی دی خلک اوسې روان دی دجال دی د دجال لښکر دی فتنه ده او فتنه کې خلک کېږي نو قیادت دپاره خو دغه شرط دی مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه زمونږ قائد دی زمونږ مشر دی نو په هغه باندې زمونږ لکه کم از کم زمونږ هغه تندی خو پې اوچت دی که نه نو خلافت چې دی نو دې لپاره ځکه دا وایي چې خلافت انقلاب نفسانی انقلاب معاشرتی او انقلاب عوامی تهذیب الاخلاق تدبیر المنزل او سیاست ملی خلافت ظاهره او خلافت باطنه نو به چې دا پولیټیکل پارټي جوړه خو قرآن ویلي دي که نه چې خلافت ظاهره به قایمه وي دا د انسان هغه استحقاق دی چې کوم رب دله ورکړی دی او دې لپاره پیدا دی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین نو سټپ بای سټپ به راځي که نه درجه به درجه او بل چې خپل انفراد هغه چې ستا صحیح نو ته به قیادت کوي نو چې یو سړی بیمانه زناخور شرابي او د مدینې د ریاست خبره کوي او د هغه سره پلویان چې د هغه ټول لپاره الا ماشاءالله باید سړی د مفادو دپاره تللی ټیکټ میکټ دپاره نور ټول ټیک ټاک والي لپاره نه نو انسان د عبادت سره سره د خلافت دپاره پیدا دی خو خلافت به کوي په د عبدیت په شکل او انفراد نه شروع کېږي په اجتماع ختمي ځکه الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته اوس تا خپل سټیټ دی د ګوتې نه واخله سره پورې دا خو ستا خپل ریاست دی چې په دې اسلامي نظام نشي نافذ کولی ته په مملکت کې سره وي اول نه خو ځان نه شروع کوي الله پیغمبر ته نه وایي علیکم قل ان صلاتي ونسکي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله خو سوچ به د اجتماعي د هغې دپاره به هم ورک کوي یو جماعت به تشکیل لکه نبی علیه السلام جماعت صحابه تشکیل هغه په دنیا یې الغار وکړو انقلاب یې راوست 65,64,000 مربع میل ځمکه معاویه صاحب ته زمانې پورې قبضه شوې او دا نن چې موږ کوم دنیا کې اوسېږو دا خو د هغو مرهونې منت دا محمد بن قاسم پورې مرهونې منت موږ په دې شي باندې په دې سود باندې موږ نه پوهېږو بس موږ وایو چې بس موږ داسې راغلي وو راوتي یو او زمونږ تربیه بس د مور په ګېډه کې شي دا موږ ته د تربیت ضرورت نشته په کومه لاره چې زم او هر سړی وایي چې زه سیر یم چې ټاکۍ مې ټاکۍ نه قبلوي زما نه زیات څوک نه پوهېږي نو کله چې سړی د خپل ذهن غلام شي د ذاتي ذهن او د خواهشاتو فطر د دې به هلاکېږي ځکه الله رب العالمین فرمایي واتبعوا سبیل من اناب الیه اولئک الذین هداهم الله فبهداه مقتدی اهدنا الصراط المستقیم کا نو چې ته دومره پارسا نو به د صراط المستقیم دعا ولیکه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو دا خبرې یا لکه حضرت عیسی علیہ السلام چې هغه ته کله تپوس کړي نو هغه انی فاشارت الیه قال انی عبد الله قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب مال الله یو دستور را کړی اول ورته دا خبر واضح کړه چې ګوره ما سره ځان څه شی نشته دی منزل من الله اتاني وجعلني نبي او دا غي قیادت مال را کړل زه مخبر اعظم زه عالم وجعلني مباركا اينما كنت چې دا شی را سره یو زکم زکیم نظام مبارک واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا انفراد بمداي واوصاني بالصلاه والزكاه وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
ظلم به زه خلاف کوم یو شی ذکر او صله رحمي به قایم بیر به قایم نیکی به قایم نو دا خبرې وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خلیفہ دې کې بیان مسل اهمیت خلافت خلیفہ یخلف بعضه بعضا یو بل پسې راځي نائب په امور تشریعیه وکي نه په امور تکوینیه وکي انی جاعل فی الارض خلیفہ یقینا ز جوړم پزمکه کې خلیفہ لرا قالو وی اتجعل فيها اوس ملائکه سره الله خبر ولي کی مشورے ته محتاج نه دی او چونکه آنے والے انقلاب کی تصویر پیش کی راتون کې انقلاب تصویر پیش کی چې انسان د خلافت د پاره دی نو د بخامه خشوع راي نو مخک ولا خذو خال برابر مخکې ولا نقشه جوړه په شورا کې به بعضې خلک غلطي بعضې به صحیح خو چې کله تا د دلیل په بنیاد خبره وکړه خپل موقف دې بیان کړو چا ملګرتیا وکړه چا بغاوت وکړو چې بغاوت وکړو هغه بیا جماعتي سړی نه خو ته به فیصلې چې کوې په د دلیل په بنیاد به یې کوې د ضد او د اقربه پرورۍ په بنیاد به نه کوې ځکه چې دا کوي نو دغه بیا الهامي خبرې نه وي دا بیا د خپل خواهشاتو د پسند او د ناپسند فیصلې بیا د دې وجې نه په جماعتونو کې بګاړ پیدا کېږي قالو دوی اتجلو فی اعتراض دوی ولې کړی دی الله رب العالمین مشاورت کی ګن په نورانی اجتماع کې نو پته ولګي چې محتم بشان کار کې مشاورت کوي دوی اعتراض ولې کړی دی ځکه کړی دی چې دې چې کله د جنت او د جهنم سیل وکړو ملایکو حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره ندينا دانة جمع أخذ كده چې جنت ته نیکان زی او جهنم ته بدان زی نو بدایونه کې تصور خورای خامخا فساد جوړي نو الله مو پیدا کړ یا د دین مخکې د جنات حکومت او د شیطانانو د پیریان هغه سرکشي کوله او سرکشي دومره وکړله چې بعضې پکې قتل شو بعضې پکې جزیرو ته دریابونو ته وادیانو ته وزغلول نو د دوی وړوکي حکومتونه څومره حکومتونه وړه حکومتونه لکه اوس دا بلال ټاون دی دې کې ځان له حکومت دی د پیریانو نو بل حکومت یې اب لکه انجو د پله لاندې بل حکومت دا لکه بره د رحیم آباد په دې غره کې دی او د امان کوټ په دې غره کې وسلو ملوکي ناست خو جن ویل کېږي څه ته جیمنون پکې راشي که نه لکه جنین ماشوم ته وایي دی هم پټي جنت هم پټ دی جهنم هم پټ دی جنون عقل پټ شي لیونتوب پې غالب شي جن دا هم پټ دی یتشکلو باشکال مختلف او جن ډال ته وایي که نه نو دې ډال سره سړی پټ شي که نه گزار پې بیا نه لګي نو دا ټولې قصې اوس دا
خنزیر شو دا شیطان د دې نوم څه دی خپل نوم یې څوک وي عزازیل دی څه نوم یې دی زما سره طالب دی هغه دا وخت کې سبا وخت کې داسې 18-19 سال به وم هغه هم داسې ما هم زولتیا کې خو واده یې مخکې نو ما ته وایي چې ستا نوم څه دی د هغه نوم څه و اسرائیل و که څه شی بل ورور نوم جبرائیل و بل میکائیل و ما ته زما زوی شی دی دله څه نوم کېده نو مې د ده نوم عزازیل هغه ډېر سخت خوشحاله جومات امام ته وي دی خو قاري و مولا خو نو هغه کتابونه وي هغه وخت مولا ته وایي چې یاره دلته ډېر زبردست نوم یې څه شی وي عزازیل هغې طلاق وي دا خو شیطان دی شاپور شیخ القرآن صاحب وایي زموږ کلي کې زموږ عزیزانو کې یو سړی و نو هغه به شیخ صاحب ته وایي چې دا دویمه سجده په کوم آیت فرض شوې ده شیخ صاحب ما ته پته نشته نو هغه وایي چې بس تا خو د کدوانو پاڼې ویلي دي سبق دې نه دی ویلی ما ورته چې دا کاکا دا په کوم آیت فرض شوې که نه ما ته وایي چې دا چې کله آدم علیه السلام الله مسجود ملائکو ګرځو او ټولو ملائکو ته وایي چې سجده وکړه ملائکو سجده وکړله نو چې کله ملائک پاسې داسې چې وکتل شیطان حرامي ولاړو د سجده نه وکړې نو دویمه سجده وکړه او دا آیت چې کله نازل شوي چې تکبر عزازیل راخواره کر به زندان لعنت گرفتاره کر نو شیخ صاحب ما ورته دا د فارسۍ بیت دی آیت خو نه دی هغه به وایي چې تا له قرآن ترجمه سمه نه راځي ساده ونه سړی کله به شیخ صاحب له ټانګوان راوړه که نه ټانګوان پېژنې بټنګان تک شنه و شیخ صاحب ما به د هغه ډېر قدر کوم به د خوراک نه و خو چې هغه به کله رخصت شو نو ما به یې لرې کړم هغه وایي چې تا له قرآن ما له سمه راځي څنګه یو قاله دی زه به یم چې قاله الله ووي یو قاله دی بیا به زه قاله موسی ووي بیا یو قاله زه قاله فرعون ووي که نه تا له د قاله معنی نه راځي بارها نو دا ابلیس نو دی پیرانو دا آدم علیه السلام یا انسان قیاس کر په جناتو چې دی مون فساد دې ته قیاس مع الفارق څه ورته وایي قیاس مع الفارق دې ته قیاس مع الفارق نو دا خو نه دی کېږي قیاس مع الفارق او قیاس مع الفارق مثال مولانا روم هم پیش کړی یو سړي بازار کې دکان د تیلو روغنو د طوطي ساتلی نو طوطي ډېر خوندور او بس یو لتر الوته یو ځل یې د طوطي الوته نو شیشه یې وغورځوله دکان کې د روغنو هغه ماته شو تیل توی شو صحیح شو سړي سپېړه راوچوله طوطي دا سر یې ووهه هغې نه د بڼې والوتې لینډا شو ګنجې شو نو بیا چې کله ګنجې شو نو بیا داسې دا طوطي خفه شو بار اوس په دړه باندې ناست دی پریشانه دی په دې کې یو سړی بازار کې روان دی تازه سره خرېږي دې طوطي پې اواز وکړو ویو تا چاته تیل تیو کړي دي په څپېړه وهلې په ځان یې څوک قیاس کړ هغه نو مقیس مقیسون علیه کې علت جامعه پکار نو دوی قیاس کړلی د انسان په ملایکو دا په جناتو نو الله وایي انی اعلم ما لا تعلم انی اعلم ما لا تعلم تاسو نه پوهېږئ زه پوهېږم اوس د ابلیس بره څنګه لاړ ابلیس بره لاړ د ملایکو په سفارش باندې ځکه ملایکو ته د ده کفر نه معلوم بره به د حرامیتوب شروع او ده دومره عبادت کړی دی چې اسمان کې داسې ځای نشته دی چې ده پې سجده نه لګوي خو عبادت یې څه دپاره کوو دې شي دپاره خلافت دپاره لکه یو ملا غټ جومات کې امام وي د هغه زوی
صرف دې لپاره علم کې چې د امامتي ماته ملو شي هغه پاتې شي او بل سړی امام شي دغه ځای به هغه سره بوس کوي که نه کوي زما پلار په مسله ولاړ دی ستا د پلار مسله ده که د پیغمبر مسله دا به وي سبق چا شیره کړی وي چې سبق دی نه وایه که نو ابلیس دغه شي دپاره عبادت کوي اخلاص پکې نه چې اخلاص نه وي بیا خو ثمرات نه میلاوي نو بعضې خلک راشي دې دپاره چې ماله ټیکټ میلاو شي چې میلاو شي والله بیا بل ځای کې خونه وخت هغه پاس نه شي یا میلاو نه شي بیا کنسلې کوي چې مانه دومره خرچه وشوه دومره خرچه وشوه دومره خرچه وشوه ولې کوي موږ خو جماعتي خلک یو نظریاتي خلک یو که موږ خرچه کوو که نه کوو زموږ ضمیر دا وایي چې کوي به ځکه موږ عادت شي اوس د دې سره چې له 70 روپۍ خپل بچو باندې هم لګو خپل ملګري باندې هم لګو طالب باندې هم لګو جومات کې هم لګو مدرسه کې هم لګو جمعیت باندې هم لګو او دا موږ ځان لپاره اعزاز ګڼو د خپل لپاره د نجات لار ګڼو او دا د خبیث زامن چې راشي دې پیسې دغې دپاره خرچه کوي ډوډیانې څه څه بس هغه مد نظر دا یو شی الا ماشاء الله ومن شاء الله یو نیم سړی پکې داسې او درې سوالونه داسې دي چې ابلیس وډې وښود بس د ملایکو په سفارش ابلیس حسد د آدم علیه السلام سره ولې وکړو ځکه آدم علیه السلام خلافت دپاره او د دې دپاره عبادت کوي چې ما ته به شی میلاو شي وی دا ملائکو کې دا انسان کې پیدا کو ملائکو کې پیدا کړو بس ملائک دې پر نو پیدا وی دې پیدا کړی وو نو بدر یا دور منافع به شمار است اگر خواهی سلامت برکنار است دریاب کې منافع ډېرې دي ورته خپل ځان بچ کول غواړي نه غاړه مې نه کېنه داسې چې خو په وایي ځکه ته نه سپی راغله ځکه ته نه معدنیت راوباسم نو کته به دې مګرمچ تیر کي نو ځانه په قلاره دلته کې تشریف کېده او هغه شي ته حملې وها په هغه شي باندې خپله توانایي سره کوه چې کوم شی دې په وس کې راځي محنت د هغې دپاره کوه دریاب کې خو پې مه وه چې لامبو دلم نه درځي نو غرق به شي بله دا خو تقدیري معاملې دي زموږ په دې کې څه کار دی چې موږ به دا پوښتنې کوو اوس دلته کې پر آدم علیه السلام دغه خبره څنګه ومنله آدم علیه السلام فدلاهما بغرور فدلاهما وقاسمهما اني لكما لمن الناس قسم ورته وکړو مطلب دا چې هغه دمن یقین نه کوو خو چې قسم وکړو به قسم یقین چې دا دومره اوږدې جوبې والا دی غټه ګیره ده همسا ورسره ده دی به څنګه دروغ ووایي هماز کې هغه ارامي نو قسم دغه په قسم باندې یقین کړی دی بیا ورته څه وي قسم په دې خوري چې دا ونه وخورئ الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین نو مطلب دا او ما نه خوړله نو د تلو په وخت کې وسوسه وغورځوله د تلو په وخت کې څه شی وکړو وسوسه یې وکړو کله کوي دا وسوسه څنګه کله خلک وایي چې دی د مار په خوله کې راغی دا شی نشته دی او ځینې خلک وایي چې د تماکو چې څه شي نه پیدا شوي دا مار غول وکړو هغې نه تماکو غول نه تماکو جوړېږي
کنه به کلامه دومره کول تماکو به پنجاب کې خرڅ یوازې کلامه نو شانګله کې به دومره ډېر شي بنګ به خلکو کرل کوستان کې اوس هم خلک چرچو هغه کوستان کې ستاسو کوستان کې نه ستاسو کوستان کې غانیمونو ټولو جلاړ بیا شروع کړل نه سړي ځامن نه دي نو دې جاته وخت لکه مثال لا شو مدرسه کې استاد محتمم هغه وباسي دا چې کله وځي ګورو دا محتمم ډېر لوی آرامي سړی دی دین افغان ساتي ماته د سویل دې لاړ شي هلته کې فساد جوړ نو دوم دا شي کار ابلیس هم داسې آرامي توپ کړ او بل دی خو چلېدلی سړی و که نه دا ابلیس چې دی خو چلېدلی و آدم علیه السلام خو نوی پیدا شو او چې چلېدلی و نو سم چلېدلی و نو حرامیتوبونه ورته معلوم و ابای سړی مخلصي ابای سړی سره ګرځي دې لپاره چې د کمزوریانې راونیسمه دا ځان یو ځای ته ورسومه لکه زموږ په علاقه کې یو مردار بچی چې هر ځای کې داسې وجعلنا فی کل قریة اکابر مجرمین په هر کلي کې یو حرامي دو پیدا لیمکروا فیها 39 یفسدون فی الارض ولا یصلحون شپږ اته حرامیان خو هر ځای کې که نه نو دا خبره وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إني خالق في الأرض خلقتني من نار وخلقته من طين إني خالق بشرا من طين وده السجدة ولا نقولا دويخ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين زوره ندوم قياس کړه دي اور باندې حالانکه ته پته نشته چې انتفاع او نفع په اور کې ډیره ده او په ځمکه کې ډیره خاوره کې ډیره اور کې بغیر د سوزول او ګرمول نه ارزو بل څه شته ارتعاش دی ځمکه کې تثبت دی ځمکه کې صبر دی استقامت دی معدنیات دی نو دا قیاس کړو هلکه ولې ته ځان ته دا خبره بعضې خلک وایي چې د سجدې حکم نه دی نه شوی دی او چې کله محفل کې ناسي ورته وایي چې سجده وکړي نو خو ټولو ته حکم وي بعضې عبارت النسي بعضې دلالت النسي بعضې اشارت النسي او بل آیت کې راځي که نه اذ امرتک الله تسجد لا تسجد الله تسجد اذ امرتک کله چې درته حکم شو وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا دیا تجعل فيها څه جوړی په دې ځمکه کې پیدا کوي په دې ځمکه کې منع څوک چې فساد وکړي په ځمکه کې او تیږې به وي نه او موږ چې نسبح تسبیح بیانو بحمدک د حمد ستا سره ونقدس لک تقدیس بیانو ستا لپاره قالوا یا الله پاک انی اعلم یقینا زه پوهېږم ما په هغه خبره باندې لا تعلمون چې تاسو نه پوهېږئ انی اعلم ما لا تعلمون صلوح ما ته معلومه چې آدم علیه السلام کې څومره صلوح ده او د نورو کې نوم څومره نشته دی انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها او وی خودل آدم علیه السلام ته نومونه ټول الاسماء كلها اسماء المسميات اسماء المسميات طول نمونه وعلم آدم الاسماء كلها الف لام دلته کې عوض د مضاف الیه الف لام څه شي دی عوض د مضاف الیه الاسماء المسميات او دې ته ویل کېږي استغراق عرفي الاسماء كلها استغراق حقيقي نه دی
دویمه خبره ده حضرت سندي رحمت الله علیه نور مفسرین دام کی چې الاسماء كلها نه مراد امور د خلافت یا اسماء صفات په اسماء کې یو صفت حاکم هم دی کنه عادل هم دی نو حکومت سره تعلق ساتي لکه اوس خلک ذکر کوي کنه یا رحمان یا رحیم یا حکیم یا حکیم یا حاکم یا حاکم دا څوک کوي یا حکم یا حکم دا کوي دا تقاضا د حکومت کوي خلافت کوي او خلافت تقاضا د علمیت او د جماعت کوي جاهل سره خلیفہ څوک نه جوړي جاهل سره بل ته منصب داسې نه ورکړي چې به سبا به غوي ته نه جوړ شي او اهل څوک دي اهل القرآن لکه موږ اکثر ویو شان تؤدوا الامانات الى اهلها وټوم یو امانت دا اهل لور ونخ خر لور نخمو اهل لور کنه ورته باید سړي د پاره منبر باندې خبره نشي کولی دې کې احتیاط او اهلیت یوازې دا نه چې سړی د مولا وي یو سړی با خبره خو نظریه خودي کوي نظریاتي خودي کوي نو نن راشي سبا هغه زمونږ رهبر او رهنما شي نو داسې نه